الرحیم ګرانو کتونکو زه مجاهد الرحمن ستاسو په خدمت کې حاضر یم. موږ سره د هنګو علاقې یو داسې نوموړی انسان چې هغه حضرت مولانا محمد نبی په نوم باندې یادیږي، هغې سره به موږ د سیاست حوالې سره خبرې اترې کوو او دې نه علاوه د هغه په هنګو علاقه باندې چې کوم خدمت دي هغې باره کې به موږ د هغې سره خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مولانا صاحب د ټایم راکولو ډېره ډېره مننه. ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له په دې لږ وخت کې مطلب ډېر یو قیمتي ټایم تاسو موږ له راکړلو جی. مننه بیا مجاهد وروره د تاسو د موږ سره تاګ او دغه تکلیف کول یو جهان مننه. بلکل تاسو په دغه وخت باندې عموم دا سوچ دی چې د موږ دا پیغام د موږ خپلو عوامو ته په ښې طریقې سره ورسیږي او د مونږ په لایحه عمل باندې پوه شي. مولانا صاحب تاسو نه پیلنی سوال زموږ دا دی چې تاسو د سیاست آغاز د کم وخت نه کړی دی او د سیاست میدان ته څنګه رالی او څنګه تاسو دا سوچ وکړلو چې زه سیاست طرف ته لاړ شم، یعنې مطلب د خلکو خدمت وکړم؟ دې باره کې لږ بریفینګ راکوئ جي. اصل خبره دا دی چې الحمدلله موږ د اول نه سیاسي یو ذهن دا موږ و دې نه مخکې تقریبا په 1996 کې زه د جمعیت طلبه اسلام صدر پاتې شوی یم. دغه وخت کې مونږ جامعة العلوم اسلامیه زرګري کې زیر تعلیم وو. نو په هغه ټیم باندې ما د جمعیت طلبه اسلام د مدرسې د یونټ صدارت هم ما سره و او د ورګزي ایجنسي په حیثیت د جمعیت طلبه صدر هم وم. نو تقریبا 3 کاله ما د جمعیت طلبه اسلام صدارت ته ورګزي ایجنسي کړی دی او د هغې نه بعد څه کله مونږ فارغ شو په 2000 کې نو د فرعت د بعد بیا ما دوباره یعنې د جمعیت طلبه اسلام نه ځکه زمونږ زیر کوم تعلیم ترتیب به هغه نه مونږ فرعت حاصل شه بیا هغه کوم د جماعتي اصولو مطابق نو مونږ د طلباو نه جمعیت علما ته منتقل شولو او په دغه وخت کې چې کله مونږ جمعیت علما ته راغلو نو بیا هم زه د جمعیت علما اسلام د ورګزي ایجنسي امیر پاتې شولم 3 کاله او ما سره مولوي صاحب هم معاون و، ګلابشیر مولوي صاحب، مولانا عبدالبصیر صاحب چې اوس د جمعیت علما اسلام ورګزي ایجنسي امیر دی، دغه وخت کې جنرال سیکرټري و ما سره. نو بیا هم الحمدلله مونږ دغه سیاسي دغه میدان کې په هر لور باندې هر ترتیب باندې هر طریقې باندې د قومونو د علاقو د هلته د خلکو هغه ذهنسازي په حوالې سره دا پروګرامات یعنې تربیتي کنوشنې وغیره دا ټولې مونږ کړي دي. همداسې کومه د قومي د خلکو خدمتونه وو هغو سره هم مونږ خپله منډه درله د چانه پټنرې الحمدلله مونږ کړي دي په هر وخت باندې. خو چونکې بیا داسې یو حالات راغلو چې دغه حالاتو د وجې نه د مونږ په دغه علاقې باندې داسې ناخوشګواره واقعات راغلو چې دغه شي مونږ څه وخته پره د خپلې لارې نه یقینا اوټ کوم سیاست نه اوټ کوم نو هغه وجې نه مونږ ته مقصد دا دی چې دغه کمی مخصوص کېدله. خو چونکې چې د کومه لیول و نو په هغې کې د هغه وخت کې د هغو حالاتو مقابله نه کول دا هم یوه مسله وه، ډېر مشکلات وو. نو لهذا اوس الحمدلله هغه خپل کوم زه به دا ویم چې یو نوی قدم نه دی خو هغه خپل زوړ قدم باندې دوباره قدم کېږدول دي او آینده به انشاءالله مقصد دی چې موږ خپل کوم سیاسي حالاتو کې مخکې نه روان یو په هغې طریقې سره د منځ کې کوم انقطاع راغله دا به ختم شي، خپل تسلسل به انشاءالله جاري ساتو. مولانا صاحب تاسو خبر وکړله چې یاره هغه ټایم سره یو داسې سیسټم و یو داسې واقعیت پیښ شول چې هغه وخت او دې وخت کې څه فرق محسوس کېږي جي؟ بالکل الحمدلله هغه وخت کې هو داسې حالات و چې هر سړی مقصد دی چې د دغه شي نه ډېر لوی په تکلیف و ډېر مصیبات و. نن الحمدلله مقصد دی چې قومي ادارو او قومي خلکو قومي مشرانو بلکې قربانیانې به درته دا ویم چې قبایلو قربانیانو د هغو خپلو قربانیو په نتیجې کې خپل ځان یې قربان کو خو علاقې ته امن ورکړی دی. نن الحمدلله هغه څنګه مخکې حالات و لکه د 2011 او 12 او 2009 کې یا 2013-14 پورې نو هغه حالات انشاءالله نشته او نه به رادرومي. بالکل دغه انټرویو د مونږ شوی دی او انشاءالله روان حالاتو کې د مخته جنرال الیکشن کوم روان دی په هغه کې به زه انشاءالله مکمل طریقې سره د خپلو دوستانو په مشورې باندې او د هغو په رایګانو باندې زه به
عیسی خلم او عزم هم پوختی ان شاء الله عیسی با خلم ورکی اصل واجه هم دغه ریس کله هم د څوره حال بر سر اقتدار راشي عوام د هغونه هیر شي او کله چې عوام هیر شي بس دغه د خپلو مخ ته هغه مفادو طرف ته متوجه شي او کله اصل بنیادی غلطي د موږ دی عوام چې کله ووټ ورکوي نو هغو خلکو ته موږ ووټ ورکړو چې هغه وګورو چې مفاد پرست دی هغه مفاد پرست کله خپل مفاد نه وي پوره کړي هغه د ستا په مفادو باندې وره نشي راتللی نو موږ دا یو چې آینده ته مقصد دی څه کارکون سړي ته ووټ ورکول پکار دي نور حالتونه ته ولیدو مانګیانې نن سبا کوم دی سره خبرې کوي د موږ مشکلاتونه ورځ په ورځ د مثال په طور باندې په ضلعو کې په صوبو کې په قومي کې ټولو ځینو کې ورځ په ورځ مخ ته روان دي یعنی مشکلات زیاتېږي کمیدل نشته هر سړی دغه اواز کوي د کمیدو خو کمیدل په کنار درومي مولانا صاحب تاسو خبره د مهنګایي وکړله موجوده حکومت خو چې دی لکه ډېر زیات پریشان هم دی او خپل کوشش انتهایی زیات روان کړی دی خو لیکن ملک بیا مرزاني نه راځي اخیرنی سوال لرنه دا کوم مولانا صاحب چې د پټرول په مخ باندې لکه د دنیا په مخ باندې پټرول یو اهم ترین چیز دی چې هغه د $10 موچتیږي سبزی هم ګرانیږي اوړه هم ګرانیږي اوس موجوده ټایم کې د اوړو چې دی نو 300 روپۍ ریټ دی که دا پټرول چېرته ارزان شي ته څه وایې چې ارزاني به راشي نو زه دا یو ویلی شم خپل رای مطابق که مستقبل ته دا چې ښه پاک دمن خل او هغه خل راغلو چې هغه د قوم او د ولس په غم کې همیشه شریک وي او د قوم په ولس باندې د هغو رحم رادرومي نو امید شته چې موږ ډېر سهولت پر راشي ځکه د موږ دغه ملک د ډېرو د معدنیاتو نه مالامال دی یعنی ډېر څه داسې شته ډېر ذخایر شته چې انشاءالله هغه ښې طریقې سره دا ملک او د مثال ادارې یا څه هغې راواخلي نو انشاءالله د ټول د ملک هر بچي ته به انشاءالله سهولت رسیږي زه خو دا یم چې انشاءالله د کوم حالات دي او د دغو حالاتو داسې एकदम خرابوالی ماته نه محسوس کیږي خو لازمي خبره ده چې سیاسي حالاتو کې دغه اختلافات هم وي او خپل مابین کې دا رهسکشیانې هم کیږي نو اوس نن سبا زه به دا ویم چې بس یو پی ټی آی نه علاوه کې نور ټول متفق دي میا چې ټول متفق دي ملک او حالات صحیح دي که نه نو بس یو دیوري که دیو هغو سره په لیارې باندې برابر شي او حالات ټیک شو ما بلکې تمام مسلمانانو ته خصوصا د مون اورګزۍ او ضلع عوامو ته دا سوچ دی چې آینده انشاءالله زه باقاعده په الیکشن کې حصه اخلم او د موږ سره د دیو په دغه الیکشن کې مکمل طریقې سره د موږ سپورټ وکړي تاکې چې آینده دپاره موږ د خپل د عوامو د کوم مشکلات دي وڅري دا په خپل محنت باندې جدوجهد باندې دا ختم کو اوس هم د عوامو خدمت الحمدلله زه کوم او هغه هم ډېر عوامو ته پاته لګي په هر لیول سره خپله منډه درله مونږ کوم ورته شکریه جزاک الله الله د کامیاب